Audio Jungle. بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو سرفراز دورانی پایم خیبر نیوز ترجی تاسو ته مینه ډک سلامونه قدرمنو که تاسو نن که دا قطار که تاسو ګورئ نو دا د خوشحالۍ قطار نه دی، دا د یو خفګان قطار دی. دغه خلک چې کم دی سار نه راغلي دي اوړه پسې او دوی چې کم دی اوړه پسې ګرځي لګیا دي، خو افسوس دی ته اوړه نه میلاویږي. دې وخت کې دلته چې موږ سره دلته یو مشر دلته موږ سره موجود دی او راځي دې سره یو څو خبرې کوو چې دوی په اوړه په حواله باندې څه خبرې کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه دی نوم دې څه دی؟ الرحمن الرحیم. زما نوم ظفر علي یم د بدرخو اوسېدونکی کینټ کې پاتې کېږي. خبره دا ده چې موږ دلته کې راشو 3-4 غنټې ولاړ یو، خو افسوس چې دا اوړه موږ ته میلاو نه شي. بل خبره دا ده چې په دې باندې دا تورسرې دلته کې راغلي سره د بچو ناستې دي، دا کیمره ولا خیره تاسو ته هم کوي وی ګورئ. دا اوټونه موږ دې لپاره خو نه ورکړي، زموږ د خویندې میاندې دا ټول لودي مشران بوډاګان ټول دلته کې روز پروړ د پاسه ذلیله کېږي. اخر وجه څه ده؟ موږ ته دا اوټ دې لپاره ورکړی دی چې موږ ته په ضلالت څه کار کې کار څه زه خپله دیاړي مارم. کور کې د اوړه شته؟ کور کې مې اوړه نشته، اوړه ویانو زه به دلته راتلم. څومره ټایم وشو راغلی؟ زما دلته کې اوس تقریبا 4 غنټې شو زه راغلی یم ولاړ یم. روزانه راځي؟ روزانه راځم. اوړه دې میلاویږي؟ نه ما نه دي اخیستي تر اوسه. دا راته چې د صوبایي حکومت ته به څه میسج ورکړي؟ صوبایي حکومت ته دا میسج ورکوم چې دا قطار دې ختم شي، موږ ته انصاف وشي. 200 روپۍ دیاړي ده او توړه وي 1400 دغه ته 1300 روپونه 2100 ته لاړله. اوس به 10 کیلو وړو هم په لمبر کې ولاړ پته نه چې ما 2100 کې خو نه دی، په 1300 روپۍ نه جي دا ټول کسان لګیا دي وړه ګران شو. او جي تا خو لا ګران نه دی هغه شي که نه نو بلاویږي نو څه به اخلو؟ ګوره تا ته چې کله والي که نه بیا ته 2100 روپۍ ریټ یاد کړه که نه. اوس خو مونږ چې کوم مونږ ته اطلاع راغلی دا خو په 1300 روپۍ کې اطلاع راغلی. نه جي دلته کې نه ملاویږي. ها اوس دا ټول خلک ولاړ دي په دې وجه ملاویږي نه. دې ته جوړه چې زه په 3000 مواخلم اوس مجبوره شم او دیاړي مو داخله وشتم نه. کم ځي؟ زه پیر صفات شریف جي. هلته ستاسو خپل کوټه نشته؟ زمونږ کوټه جي هلته خو ستاسو کوم ناظم دی هغه ته خو اوړه راځي؟ هغې اوس شپېته توړې راځي رول او غم چې دی نو جګړې پکې کېږي بله هم پکې جګړه شوې ده وال ټکول پکې شوي دي. نه ستا حق خو هلته دی که نه؟ نو اوس چې نه میلاویږي ما زه به څه کوم؟ زه نو ښار ته مجبوره شم چې رالم. زه خو دې مشرانو ته خواست کوم چې زموږ تپوس وکړئ او راشئ چې موږ به څه حال یي. اخر موږ به کوو څه؟ دا راته ووایي چې د صوبایي ګورنمنټ کې چې کوم خلک ناست دي دوی ته به څه میسج ورکړي وزیر اعلی صاحب ته؟ دې ته زه دا وایم چې دوی راشي په خپله دا حال وویني او د دې غریبانو خلکو تپوس وکړي. دا به څه کېږي اخر اوټونو چې راځي نو بیا زمونږ بچي مې ورور مې هر شي او په دې وخت کې زموږ څوک تپوس نه کوي. نو موږ دا دغه کوو خواست کوو چې دوی راشي او د دې غریبانو دا حال وویني، دا سپینګري وویني، دا کشران وویني، دیاړي مال دا ټول وویني دلته کې. نور څو خبرې کول غواړي؟ راشه دی خو راشه بچې راشه زویه. دا کوم ځای خیر سره؟ مونږ نوخار یو. دلته ودرېږه. ښه دا کوم ځای؟ نوخار. دا نوم څه دی؟ شاذب الله. زه دا ویل غواړم چې اختیار ولی چې یو عمران خان دور کې په خېټه پسې خښتې وتړې چې ګراني ده اوس هغه ګراني چېرته لاړه؟ اوس خو دوږنه ریټ شو، دنیا خلک دا غریبانان مري، نو څه ته نه جوړ شو؟ هېڅ ته نه جوړ. اوس ته اختیار ولی خپله راوځي، اوس خو موړ شو که نه؟ اوس ته دا غریبانان به څه کوي؟ دا به ناریږي او مري به. یوه غریب اوس مزدوري سسته ده، هغه به شپږ ورځې هغه کار کوي نو هغه به یوه توړه ګټي. کار څه کېده؟ زه سټوډنټ یم. ماشاءالله ډېر زبردست منم دی یار، ډېره مننه.